چې یو سړی السلام علیکم وی نو داغه جواب کې وعلیکم السلام او السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل په دی باندې عمل هغه دال چې کله یو پیرا یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی فرمایل السلام علیک یا رسول الله. نبی علیہ السلام ول جواب ورکړو وعلیکم السلام ورحمت الله. یو بل صاحب راغی هغه وی السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول جواب ورکړو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نبی علیہ السلام ورپسې دو الفاظ ورحمت الله وبرکاته سیوا کړل. بیا یو بل صاحب راغی هغه وی السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله وبرکاته. هغه صاحب په نبی علیہ السلام باندې داسې انداز کې سلام ورواچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړو وعلیک، صرف وعلیک یې فرمایل. هغه صحابي پزړه کې لګ شکایت پیدا شو او یا رسول الله لمبه کس تاسو وعلیکم السلام ورحمت الله وی او دویم کس سلام واچو نو تاسو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وی او چې ما دا وی السلام علیکم یا رسول الله ورحمت الله وبرکاته نو یا رسول الله تاسو صرف وعلیکم وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی او ما صرف وعلیک باندې اکتفا وکړه زکه چې تاسو په زما د پارس کلمه په جواب کې پرې نه خوده چې سو هغه ټول تاسو په خپل وی. نو د دې وجنه دغه الفاظ دا هم په سلام کې سیوا کولې شي. السلام علیکم نو تو علیکم السلام ورحمت الله ویل شي. کو یو سړی ته وی چې السلام علیکم ورحمت الله نو تو ورته دا الفاظ سیوا کا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو دا د سلام سره طریقه ده. د دین